السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے پشتو زبان میں۔ تجوید زده کئ په آسانه طریقه سره په پښتو ژبه کې کلاس نمبر 5 په کلاس نمبر 5 کې به نن مونږه زده کوو ث ذ ظ. په نننۍ کلاس کې به مونږه د ث ذ او د ظ تعریف او د هغې مثالونه زده کوو. په تیر شوي کلاس کې مونږه د شونډو نه چې کوم څلور حروف ادا کیږي د هغې په باره کې مونږه ویلي وو. د هغې نظم هم مونږه زده کړی وو. د نظم دوهرایې دوباره کوو. څلور دي د شونډو نه، یعنی څلور حروف ادا کیږي د شونډو نه، نو د هغې نظم به مونږه په داسې طریقه وایو: څلور دي د شونډو نه، م ب و ف. بل نظم دی: دولس دي د ژبې د سر نه، دولس دي د ژبې د سر نه، ث ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر. نن به وایو ث ذ ظ. دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د دې درې واړو مخرج یو دی، یعنی دا درې واړه حروف د یو ځای نه ادا کیږي، او بل دې ته نرم حروف هم ویلې کیږي، یعنی دا حروف په نرمۍ سره ویلې کیږي، په دې وجه دې ته نرم حروف ویلې کیږي، او بل دا چې دا د دې درې واړو مخرج یو دی. اولنی دی ث. د ژبې سر د برني منامخ دوو غاښونو سره ولګوئ او بیا ووایئ ث. څنګه په دې تصویر کې ورکړی شوی دی، څنګه چې په دې کې دا برني دوه غاښونو د دې نوک سره د لاندې د ژبې دا نوک لګېدلی دی، یعنی د دواړو سرونه د یو بل سره لګېدلی دي، خو دا به مونږه ډېر جوخت نه ادا کوو، یعنی دا ژبه به ورسره ډېره جوخته نه لګوو، نرمه به یې ورسره لګوو، هلکه به یې ورسره لګوو. نو داسې به یې لګوو ث. تاسو پریکټیکلي وکړئ نو بیا به تاسو ته اندازه وشي. ث ث ث. بیا دی ذ. د ژبې سر د برني غاښونو یعنی برني دوه منامخ غاښونو سره ولګوئ او بیا ووایئ ذ ذ ذ. بیا دی ظ. اوس دلته کې دې خبرې ته لږ خیال ساتل پکار دی، لږ توجه ورکول پکار دی. په دې شاتني حرف کې که مونږ وګورو نو د ذ په دې تصویر کې دا ژبه بالکل سیده ده، یعنی صرف بس د برني غاښونو د دغه سره لګېدلې ده، د نوک سره، خو نور شاته ژبه چې دی نو دا بالکل سیده ده. او په دې حرف کې یعنی په ظ کې چې دی نو دا ژبه په منځ کې لږه چوته شوې ده تالو طرف ته. نو دا چونکې موټا حرف دی نو په دې وجه په دې کې دا ژبه تالو طرف ته چوتېږي، او چې کله ژبه تالو طرف ته چوته شي نو دا اواز چې دی نو دا موټا راوځي، اواز غټ راوځي. نو د دې سره به مونږه ژبه خو به مونږه ظاهر د لګو مخکې، خو ورسره به مونږه شاته ژبه هم چوتو، نو بیا به زمونږه دا مخرج چې دی دا په ټیک طریقه ادا کیږي. نو زما سره تاسو ووایئ او دې تصویر ته لږ سوچ وکئ او دغه شان دا لکه په خپله هم ورسره دا ژبه چې دی نو دغه شانتې کې
خوځوئ. وا وا. او بل دا دی چې په وا کې چې دی نو واو به پکې هم نه جوړو، شونډې به بالکل سیده ساتو. وا وا وا. اف اف اف. ث ث ث. ثي ثو. ثن ثين ثن. په ثا کې او په سین کې چې دی نو اکثر دا غلطي کیږي چې ثا او ثا کله راشي نو هغه هم د سین په شانتي کې ویل کیږي او سین هم سین ویل کیږي، خو په دې دواړو کې اوس فرق کول دی. یعنی ثا چې دی دا نرم ویلی او سین چې دی نو دا سختۍ سره ویلی. نو په دې وجه په دې دواړو کې فرق ضروری دی. ثا سا ثا ثا لره چې دی نو د سین په شان ادا کول نه دی پکار. ثا اوس چونکې مخرج مونږه زده کو، مونږ ته پته ولګېدل، نو پکار دی چې مونږه کله هم قرآن لره لولو نو پکار دی چې مونږ د دې خبرې زیات خیال ساتو چې په ثا او په سین کې مونږه خصوصي فرق کوو، ځکه چې کله ثا د سین په شانتي ویلې کېږي نو هغې سره هغه لفظ چې دی نه بالکل بدل شي او بیا د هغې لفظ د بدلېدو سره د هغې هغه ترجمه هم بدله شي، نو انسان چې دی نو هغه په هغې ګناهګارېږي. نو په دې وجه دې خبرې ته زیات دهان پکار دی او د دې زیات احتیاط پکار دی. مثالونه دي: اثمارا اثمارا اثمارا. كوثرا كوثرا كوثرا. كثيرا كثيرا كثيرا. ثم ثم ثم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې دا سبق په تاسو ته زده شوی ان شاء الله. مزید دوباره وګورئ ان شاء الله، صحیح طریقه سره به تاسو ته یاد شي. که ویډیو مو خوښه شوي نو د هغې دپاره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او مخکې دا ویډیو شیر کړئ. جزاکم الله خیر، احسن الجزاء فی الدارین.